السلام علیکم. نن بیا د نصیر او رفیق صاحب روان شو دغه ته زو چارباغ ته زو او په چارباغ کې د جماعت سیستم کوم سګورو چې په تیره پیره مونږ تللي وو خو لکه هسې مزیدار پکې څه نه وو. یو قسم شی دی منپسند ورته وایي صرف چارباغ کې ملایږي بل ځای کې نه. او زموږ د یو ملګری لږ خراب هم دی وایي راځه په ده باندې به روژه لږ پرې لنډه شي او راځئ تاسو هم ځان سره بیایو چې چارباغ کې څه دي. ها نصیره دا څه بل څه کار دی نشته او درې ګڼ کپان روان شي وروره دا چکرې لګوي په دې روژه کې په کور کې ولې نه کېږي. زه خو د خدای تعالی اجازه یم دا تاسو په ما پورې ونښلئ 9:30 بجې شي ایاز دلته یو ملګری دی زمونږ چې هغه ورو بیا وږی شي مشر چودري چې دی هغه خبرې د تنګړۍ د ګزارو نه دی په دې روژه کې خو بس مجبور یو روژه نور هېڅ مسله نشته. ډېرې ښایسته روژې دي موسم هم ډېر زیات ښایسته ده او لږه نشته تنده نشته. یو مسله صرف ده چې زموږ د چې کوم علما دي مشران مفتیان دي دوی صرف د دې نسوارو اجازت وکړي که نه ته بیا ګوره بیا د 3 میاشتې روژې بیا پروا نه دا خبره صحیح ده. په دې کې به د رفیق نه رایې وانو رفیق خان ته څه په دې خبره دا خو هم د ده لپاره که څه ګنجایش جوړېږي دا یې وکړه که نه دا روژه د خیر د 3 میاشتې جوړېږي نور څه دا د خواجه خیل نه ګریویټي سکیم یو سیسټم روان دی په هغې ته به د منګورې خاریې ته به لکه فلټر اوبه د لیګرې دا کودۍ شروع ده. دا کم پیپ چې موږ وکړو دا څه دپاره دی دا منګورې ته ایاز بھائی دا منګورې ته فلټر اوبو دپاره یو سکیم شروع شوی ده په حاکم او د پی ټي آی په دور حکومت کې دا په 14 کاله په منصوبه کې منګورې ته دا پیپ را روان دی. دا هلې ځینې دا پیپ دا ټاور کرینک ولاړ دی دا کدایي مدعي کړله په د مخکې د ګاډي ولاړ او دا زیډ کې بي والا سره د دوی سره دا ټیکه ده دوی ده سره دا ټیکه ده او بھائی دې ته دا لوی د کنسټرکشن دا ټیم ولاړ دی دا ټیکټري دی بھائی کتونکو د تاسو چې کوم ټیپونه او دا کومه قسمې څه واورېد د نصیر صاحب د خولې نه مونږ ډېر ملګري به داسې په دې طرف ځي راځي وایي چې دا پیپ د څه لپاره پروت دی دا څه مسله ده او دې کې به څه نو تاسو خو په دوله کې نصیر صاحب وایي چې دا د اوبو سیستم دی ډایرکټ اوبه به راځي ځکه چې په سوات کې کمبر علاقه چې ده دې کې د اوبو سیستم ډېر زیات خراب دی زیړی دغه ځای کې یوازې ایاز بھائی خمبر نو منګوره کې زیاتره علاقې چې کومې دي نو د هغې اوبه چې دي نو هغه د هغې صفایي نشته د هغې فلټر سیستم نشته نو زیاتره زمونږ خلکو ته چې دي نو د اوبو مسایل ډېر زیات سیوا شوي وو د هغې دپاره دې تېرشتم نه ځي. دا زموږ یو ملګری دی هغه هم داسې څه انجینر ټایپ غونډې کې وو هغه چې په دې طرف باندې تلو نو هغه وایي چې یاره دوی دا منصوبه چې ده دا خو ټیک ده ډېر غټه خرچه راځي خو دا ټوټل د 15 کالو نه زیاته منصوبه نشي پاتې کېدی د هغې وجه دا ده چې لکه مطلب دا کله تیار شو د دې ایکسپیري ډیټ چې دی نو هغه به 15 سال هغې وجه دا ده چې دا اوسپنه ده دا خو به دا اوبه زنګ کي دا خو به خرابه شي نو بیا به د زنګ اوبه خلک څکي دا خو پیپونه لرکوه دا خو به سرکار په شاوکاري پوه شي. د روژې دا چې کومې ورځې تر اوسه پورې تېرې شوې ما وکتل په بازار کې شاتار ډېر زیات دی زیات دی که نشته ښه لکه هغه سړی یې نه چې څوک په بازار کې زموږ نه یو نو ځکه زه یو پیره تلم ما پکې 2 شورونه کتلي نو دا داسې کومه خبره ده کمې خبرې نه پال پرهیز پکار دی چې هغه شرط جوړ نه شي. ایاز بھائی دې خبره ده چې د مخکې په نسبت خو په سکل ځکه په روژه کې جنګونه ډېر کمې مخکې په ګرمۍ کې خلک روژه کې به ډېر شورونه سټارټ وو هغې وجه به دا یو سړی به ګرمۍ مو والی یو سړی به کم خپله نشه یا عادت نه به مجبور و په هغې کې به هم سړی ګډوډ و نو په هغه ورځو کې د شرونو ریشو چې ونه هغه ډېره سیوا وه. اوس خو ما د څه بله خبره دا ده چې تاسو بل څه سوال جواب وکړل زما نوم هېر شو دا نصیر صاحب نه دغه جوړ شوی په کرکټ کې هوایي نه د ځانه چې لګیا تاسو زیانګارو موږ د لارې ګپ شپ ته ډېر ملګري داسې دي مسافر دي او په دې کې رفیق خان ستا څه خیال دی ته په دې روژه کې ښې او که د دې نه مخکې په دې تېر شوي روژه کې ښه وې ته خپل زه اوپینین ورکولی غواړې نو ورکولی شي دا روژې خو ډېرې اسانه لږ را مخکې شجي نو نسبت د نورو روژو دا روژې خو بلکل ګپ دی موسم پکې برابر دی صرف د نسوارو مسله ده نارمل موسم دی بس ها
ماشاءالله جی ماشاءالله. I love you SWAT. Asafdar restaurant. آیاز به زستانه دا تاسو کوم چارباغ په دې ګمرو کې دومره غټ څه کمال له چارباغ اگر دې څه سپیشلیټی دا کدا څه حساب تاسو دا کنه زه ورټوالې زمو یو تر ولله دی وخت هغه به د جمعې په ورځ باندې چارباغ ته راځو په باغونو کې دا ډبې وي ها کېری ډبه وته نو ها په دې کې بم راتلو نو موږ بدل کې کیر او آیس کریم خورد باغ وخت کې وسوم دي ها بالکل بل دې خپل یو نوم دی په دې کې دا یو بیکری دا ډیره زړه ډیر وخت ازل واوا نو بس دغه یو څو سيزونه پاتې دي چمچم دي او دغه دي دا من پسند دا د دې زړه ریسیپي ده دغه پاتې ده او دی ریګولر خرڅه او دوی نه خرڅيږي هم بل لا پکوړې او دا سيزونه مزونه سره دي چارباغ آیس کریم او بل دا اصل کې پکوړې غو د منګوره کوم ډیر شي خرڅيږي او خپارزان ډیر پاتې خرڅيږي او خولي په خرڅيږي زړ وخت کې چې ده کنه په سواد کې لکه خلک لکه چکر په نیت چوتل دا نږدې هم او دلته کې دا کیره او دا کم سيزونه چې ملایدل نه دا و منګوره کې ونو ها نو بس د چکر په هغه دغه باندې دا مشهور شی دی مونږ خلکو وسوم د عقیده ده چې نه څه خبره شنو چارباغ ها نه چارباغ کې پاتې پیرنګ راغلی موږ کتون کا ویډیو بدلې ها نو مونږ خو به کې دور بوس اگستینو زګه دا وی پکوړې دا وی سيزونه ماته سمایري نه ښکاري مونږ د دې لپاره بالکل تاسو ورته کې نه به چیرې دا تاسو لکه مطلب یا معیاري سيزونه دي تاسو دی اخلي موږ چکر لګوم تاسو ځان سره شریکو صحیح دې وایي د چارباغ کوټ اوس په دې پسې یو عمل را روان دی چې ایتو مونږ مازیګر موږ به کوو خانه کم ځکه غوړه کوم مونږ تونکو د سیده کنه چې د روان یو سورزو کې په دې روان ونه کې موږ داسې کوشش کوو چې په سواد کې څومره بیکرانې دي خېخې د ټاپ موږ به دا غوښنه سیمپل راوړو او موږ ټیسټ کوو د روجمات نه بعد زموږ ټول ملګری به دوستان به دوی به دا غي ججاني او دوی به مختلف بیکرانو خوراک ټیسټ کوي چې کم کم څه به لکه چا معیار دي چې می خې بیکرانی او خو کوالټي او د ریټونو پورې به تاسو د معلومات درکو هم سره تاسو هغه ویډیو ضرور باغ ته لاندې و ریکورډ کې منځ کو ان شاء الله غوښنه پاس بیا دې ته وایي روجمات یې دې راوغستی شو پکوړې به کوم دیو واپس روان شو پېښور ته سوات ته دا به روجمات راوغستې نن په کار خو دا چې دا روجمات د یو کس دغه د لاس نو لکه ښه به وه دوه لاسه به کې رالو خو خیر یو شی دی چودري صاحب ډېره مننه دا اوس موږ جي دا چارباغ پل ته راولو چارباغ پل ته راولو پېښور ته به ځان روجمات له رسو نو دی وجه زم لا مرګ لک سپیډ دا چارباغ پل نه وړو یو 100 میټر کې ریکورډ ته ها او ان شاء الله غینه مخ کې ما خیر یو کیلومتر رګه څه پټخه ده پټخه